کتونکو تاسو سره چې به د کوم پل خبره کېږي نو دا د دې پل مخې ته ټال دی د ارې ماشین دی دته دا پته را چې دا ما په اوبو کې بلکې په سیند کې جوړ کړی د هغې باوجود چې کوم دی انتظامیه د ټس نه مس کېږي نه د انتظامي څه ذمهواري نشته په دې دغه کې څه شو هغه اریګیشن محکمه دا ټول د اریګیشن محکمه چې کومه د هغې غلا ده او د هغې د غلا په وجه باندې دا وګوره جي دا زه تاسو ته لږ ښیم دغه پل دی چې زه تاسو ته ما کوم وښودو دا په دغه پل کې چې کوم دی نو دې ځای کې ټال جوړ دی دې ځای کې چې کوم دی دا د ارې ماشین جوړ دی دا اوبه چې کوم دی په دې ځای راغلي دي دلته کې چې کوم دی نو د اوبو دا وګوره جي دا زه وایم چې دا د اریګیشن محکمه راټینګه کړي او د دې خلکو تاوانونه ترې والي د دې اریګیشن محکمې په وجه باندې په 400 کې ډېر زیات زیان شوی دی ښه چې کومې پوښتې شوي دي ټیکهدار چې کوم دی نو 3 فوټه په ځمکه کې ښودلي دي او په ځمکه کې 15 انچ هم نه دی کړی نو دې خلکو ته هم چې راپاسې دې خلکو نه لاشي ختمه شوې د خپل خښ تپوس هم نشي کولی مخکې سره دا ویډیو ګورئ چې مخکې درته موږ کوم پل ښایو په کومه طریقه درته ښایو مسلې موږ ګورو خو دا مسله چې کومه ده دا موږ ته بیرسټر عمر بختیار خان په ګوته کړه چې هغه په دې لار باندې ګرځي د دې ځای کې دا ته اوس ښیم چې دلته کې نقصان شوی دی دا ګورئ جي دا کورونه دي دې کورونو کې اوبه ګرځېدلي دي یو 4 فوټه د اوبه به دې کې نه ګرځېدې خو د هغې غټه وجه چې کومه ده تاسو ته اوس ښیم او په دې باندې به راسره عمر خان خصوصي خبرې کوي عمر خان څه به وایې خو چېرې دا پول د دې څه کمزوري ګورئ زه الف خان وروره لاول خو د کلمې نه پس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وبارک وسلم زه تاسو په وساطت باندې د دې پل تاریخ کارا کوم دا پل د هغه زوړ کو تاسو خیال کړو چې د انګریز دا یو پل دی دا کم د اوسپنو دا دی د دې نه مخکې هغه طرف ته تقریبا داسې 1 کیلومیټر خوشه زوړ پل زوړ سړک و هلته کې سایفن و هلته کې چې دی باقاعده د دې د اورفلو دپاره چې دی دا داسې نالی وه بلکې یو لښتې و نیر و د نیر یو شاخ و ډسټي چې ورته وایي خو د بده د مرګه چې دی دا مکمل بند کړی دی دا سیلاب په خپله دا لاره روباسلې ده یعنې دا مکمل بندو په مکمل توګه باندې بندو چې مونږ کله څه ټایم راغلو هغه سیلاب دلته دا لاره د دې اوبو جوړه کړې ده او دا داسې تللی دی دا چې دا سوبیداري نه دا ټول په هغې کې دي بیا وړاندې لاړ شئ نو دا د خیالي سیند نه دا داسې د اورفلو دپاره انګریز جوړ کړی و خو د بده د مرګه مونږ خو جوړولی څه نه شو خاص کر پاکستانیان او بیا چې دی مسلمانان او بیا چې دی پښتانه خو روانولی شو نو دا مونږ روان کو دا ګورئ د صفا پته لګي چې دا پل دی دا مکمل توګه باندې بندو دې کې پراپرټي شروع شوې ده زه ډي سي 400 ته ویل غواړم چې خدای دپاره دا خپل رزق حلال کې او دا چې کولو کې دا تاسو څه کوئ دا هغې سر نه رونیسئ چې دا ورفلوګانې کولو شي دلته کې تاسو وایئ یاره دا تاوان وشو دا تاوان وشو کم از کم دا خو ډېر لوی ظلم دی دا خو پي کې اف ایچ سره دی دا خو غټ سړک دی د دې پل چې تاسو بند ساتلي دا به خلک څه کوي داسې یو ورځ خو نه په 2010 کې راغلی و هغه ما چې دی چې هغه پورته کړی و چا پې غوږونه ګارو او اوس مې بیا دا کړه د پراپرټي والا له چې څوک یې نوسي ورکوي کو ستاسو ټي ایم اے ورکوي کو ناظمان یې ورکوي خدای رسول ته وګورئ دا دومره خو پکې خیال ساتئ که نه هېڅ نقصان نه کېدو نقصان به بالکل نه شوی دا اوبه چې څومره ډب شوي دا مونږ چې دی خوا ګورو دا کورونه د دوی تبۍ شوې ده د دوی اسباب د دوی بړستنې د دوی لوښي لرګي د دوی خپل په دوی چې کومه یاره تېره شوې ده دا کم از کم 7-8 فوټ پورې چې اوبه ختلي دي دا نه ختلي دا ډېر لوی دغه دی دا به کم از کم 40 فوټ د دې پیلاوالی دی نو 40 فوټ دا دغه دی دا پل دی نو دې کې به دا اوبه چې دا ټولې دي زغملې او صرف دا پل نه دی دې خوا چې مونږ وګورو دا ګورئ دا نرسري ده دا پوره چې دی د دې دا ډسټي دی شاخ دی دا د هغه ځای نه شروع شوی دی هلته کې خپل سایفن دی ما دې خلکو سره په خپله توګه باندې خبره کړې ده هغې وایي چې دا کومو کسانو کورونه دلته چې مونږ ته هېڅ اعتراض نشته چې ډي سي صاحب دا کولو کي او که څه قسم دغې ډي سي صاحب زما امداد غواړي زما پوهه غواړي یا چې زما نه څه قسم امداد غواړي زه د دې خلکو په وساطت باندې هر قسم توګه باندې ورسره تیار یم خو خدای ته دې وګوري دا د کولو کي او دا صرف دې طرف ته نه دی دا هغې طرف ته هم دی د هغې طرف ته هم دی خو دواړه بند دي
روډ هم دی دغه ځای کې سرکاري روډ دی یعنی آباده لاره وه دا وروستو بیا جوړ شوی دی هغه وړاندینی روډ دی د انګریز ټایم د مخکینی روډ دی په کار چې هغه هم چالو کړي که پخولی نه شي خو چې چالو یې خو کړي دا ونې غنې یا چې چا پکې دغه کړي وي پټې جوړ کړي چا ختم کړي شي او همدې خلکو ته حواله کړي شي دا هم د دوی د فایدې لپاره چې چا دلته کې آبادي ده انشاءالله راتلونکي وخت کې به له دې نه بچ کېږي. ډېره زیاته مننه کتونکو. بیرسټر عمر بختیار خان په دا ځای په نوټس کې ما ته ویل چې ځو به هغه ځای ته او دا به ستا په کیمره باندې چې کوم دی نو خلکو ته ښایو او یقینا دی زما په علم کې ډېره غټه اضافه وکړله. دا ما ته هم پته نه وه څنګه چې موټروی سره سرویس روډ وي نو داسې د خیالي سیند سره دا سرویس روډ دی دا سرویس پول دی یو دې طرف ته عمر خان وي چې هغې طرف ته هم دی نو په دې پول باندې چې کله اوبه را زیاتې شي نه بیا په دې تېرېږي خو دې کې بالکل څه نشته دې څنګه چې عمر خان وي دا د دې نه مخکې چې کوم دی نو افسرانو له عمر خان پې لاړو دا ورته په نوټس کې کړه چونکې هغوی ورته چې نه دا کولو دي خو دې واضحه پته لګي چې د اوبه دومره دباو کې راغلي دي چې هغې چې کوم دی نو ځان له دا لار جوړه کړې ده دا وګوره دا نرسرۍ او دا ارسې چې کوم دی د ځان سره وړلي دي د دې خلکو ډېر نقصان شوی دی دا وګوره پلاټینګ پکې شوی ده او دې کې پلاټینګ شوی ده سوسایټي ده دا سوسایټي ده نو سوسایټي د مین روډ د پاسه جوړیږي او ډي سي صاحب ته نه خبرېږي دا څنګه کېدی شي. شعر ناپرسان دی کتونکو. آینده وختونو کې موږ په 2010 کې تیندک وخوړه 2022 کې بیا موږ چې راتلونکي کم دغه کېږي او موږ شپ شپ وکړو نو 2006 کې هم شو نو عمر خان وایي چې نور شپ شپ نه دي په کار د دې د وجې په سوونو کورونو ته نقصان شو د خلکو کاروبارونو ته نقصان شو نو دا ولې نه کولاوېده په کارو چې دا کولو نو دا ډېر انتخابي ظلم دی کتونکو دا سره شعر کې چې د انتظامي ته ورسي مننه.